محترم د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی. دی فرمایي ان عبدالله بن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عباد غدواتي فمر بقوم فقال من القوم؟ قالوا نحن المسلمون وامرأة تحضب بقدرها ومعها ابن لها فإذا ارتفع وحج تنحت به فات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أنت رسول الله؟ قال نعم. قالت يا أبي أنت وأمي أليس الله أرحم الراحمين؟ قال بلى. قالت أليس الله أرحم الراحمين أرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال بلى. قالت إن الأم لا تلقي ولدها في النار فأكب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ثم رفع رأسه إليها فقال إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذين يتمرد على الله وأبى أن يقول لا إله إلا الله. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې یو ځل موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غزا کې شریک ولو. نو زموږ چیرې پر یو قوم باندې وسولو چې هغه زموږ نه پوښتنه وکړه چې تاسو څوک یاست؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل چې موږ مسلمانان یو. په دې قوم کې یوه ښځه وله چې د هغه سره په غېږ کې کوچنی بچی ورسره و او دغه زنانه په کټیو پسې اور بلاوي، یعنی کټیو پخوله او کله ورې بلاوي چې کله به لمبه یو طرف ته راپورته سوله او دې به د خپل بچی بل طرف ته جنوالاوي، یعنی د دا اور نه به لیرې کاوي د دې دپاره چې دغه زما پر بچي باندې د اور ګرمایش ونه لګېږي. نو کله چې دې زنانه ته دا خبر ورسېدی، دې ته دا معلومات وسولو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته تشریف فرما دی، دلته تشریف راوړی. نو دا ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله، پوښتنه یې وکړه چې انت رسول الله، ای ته د الله تعالی رسول یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمیل او زه د الله رسول یم. بیا دا ښځه پوښتنه کوي بی ابي و امي الیس الله ارحم الراحمین، زما مور او پلار دې په تا باندې قربان وي، ایا الله تعالی ارحم الراحمین او ډیر مهربانه ذات نه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي چې هو الله تعالی ډیر مهربانه ذات دی. هغه بیا پوښتنه وکړه الیس الله ارحم بعباده من الام بولدها، ایا الله تعالی په خپلو بندګانو باندې د مور او پلار نه زیات مهربانه نه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې هو الله تعالی په خپلو بندګانو باندې د مور نه هم زیات مهربانه دی. نو ځکه دا ښځه ډېره هوښیاره ښځه وه. بیا دې ښځې پوښتنه وکړه ان الام لا تلقي ولدها فی النار، مور خو خپل بچی په اور کې نه غورځوي، نو الله تعالی څنګه خپل بنده په جهنم په اور کې غورځوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا خبره واورېده نو په ژړا سلو، ډېر زیات یې وژړله او بیا یې خپل سر مبارک راپورته کړي او ویې فرمایله ان الله لا يعذب من عبادي الا المارد المتمرد، بېشک الله تعالی په خپلو بندګانو کې هیڅ چاته دائمي عذاب نه ورکوي مګر هغه کس ته چې ډېر زیات سرکشه وي او په ګناهونو باندې زړور وي، ګناهونه په زړورتیا سره کوي، نو دته به عذاب د ګناهونو د صفایي دپاره ورکول شي چې کوم د ګناهونو په وجه باندې د ده پر بدن باندې کم زنګ لګېدلی دی، هغه زنګ به یې شفا سي، وروسته به دغه سړی دوباره الله تعالی و جنت ته